بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکي. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو د ژوند ټول امیدونه د پوره کړي. سمرا زمنګ او ستاسو ارمانونه دي، سمرا پریشانی دي، مشکلات دي، دا ټول دی الله پاک پوره کړي. نن محترم او ستاسو خدمت کې حاضرم د یو نوې او خاصه وظیفې سره. زمنګ چې کوم وظیفه دا ډیره زیاته درنه او ډیره زیاته قیمتي او وزندار وظیفه ده. یاد ساتئ محترم او چا چې دا وظیفه کړې ده الله پاک چرته مایوسه کړی نه دی. دا وظیفه محترمو د لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ده او سره محترمو یو 2 رکعات نفل دي. د هغې مکمل تفصیل او د هغې مکمل طریقه د تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم. محترمو کله چې موږ وظیفه کوو نو دا وظیفه په ډیر زیات په توجه باندې، ډیر زیات په ذهن باندې، ډیر زیات په للهیت وکړو. یاد ساتئ چې ډیره زیاته شارټ وظیفه ده او ډیره زیاته مختصر ده. نو کوشش محترمو کو چې دا وظیفه په ژوند کې هو یو په رحم هاو کو. ان شاء الله څومره چې ناممکن حاجتونه دي هغه حاجتونه چې دا پوره شوي نه دي، ان شاء الله د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک زمونږ او ستاسو ټول حاجات دا پوره کوي. ټول ناممکن کارونه دا الله پاک په خپل قدرت کامله سره دا پوره کوي. یاد ساتئ محترم، بعض وخت کې زمونږ غرونه، بعض وخت کې زمونږ خویندې دا مایوسه شي، د مایوسۍ شکار شي، ګناه پرېږدي نه او وظیفه کوي. نو اور او اوبه یو ځای جمع کېږي نه، یو به هممهاله پکې خرابېږي. او چې کله موږ دا وظیفه کوو نو کوشش به کوو چې موږ د ګناهونو نه ځان بالکل دامنه کړو. نو که څوک ګناه هم کوي او دا وظیفه هم کوي نو خامخا به اثر ونه کوي. محترمو یاد ساتئ چې ګناهونه پرېږدو او دغه رنګې منځونه شروع کړو، ورسره د قرآن مجید تلاوت شروع کړو، ورسره نور هم ذکر کوو، خو دا وظیفه مو سره کوو. ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول حالات دا بهتر کوي. یاد ساتئ محترمو چې نا امیدي دا ګناه ده. الله پاک په خپله وایي چې لا تقنطوا من رحمت الله. تاسو د الله پاک د رحمت نه مایوسه کېږئ مه. تاسو د الله پاک نه د الله پاک حاجت غواړئ، تاسو د الله پاک نه هر ارمان غواړئ، هر امید ته غواړئ. ان شاء الله العزیز الله پاک به تعالی هر څه درکوي. داسې مه وایئ چاته چې زه به الله پاک د خپل حاجتونه ویم. کافر ته ووایه زه به سجده کېدم خپل پروردګار ته، ته به تماشه کوه چې زما پروردګار څومره حاجت زما پوره کوي. زما پروردګار ډیر زیات رحیم دی، ډیر زیات کریم دی، ډیر مهربان دی. کوم یو پیره سجده کې هدا ان شاء الله الله پاک به زما ټول حاجات د پوره کړي. محترم یو پیره تندې په سجده باندې کېدی او دا وظیفه به کوي، ته به تماشه کوه، تندې به برابر کړی نه او الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. نو موږ چې کله دا وظیفه کوو د ماسخوتن د مانځه نه بعد به موږ دا وظیفه کوو توجه سره، په ذهن سره. دغه رنګې د ماسپښین د مانځه نه بعد هم کولی شي، بالکل په ذهن او توجه سره. ورسره چاش ټایم کې هم دا وظیفه کولی شي، داسې 9 بجې د ورځې یا 10 بجې. نو بالکل محترمه پر هغه وختونو کې هم دا وظیفه کېږي. نو موږ به کوو 2 رکعاته نفل. چې کله موږ نیټ وتړو د 2 رکعاتو نفلو، 2 رکعاته چې کله برابرو نو چې کله یوه سجده او موږ ولګوله نو په دې یوه سجده کې به 40 پیرې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. تقریبا په یو سجده کې موږ 40 پیرې دا برابر کو. ورپسې دویمه سجده کې به د آیت کریمه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا به 40 پیرې برابر کو. دغه رنګې زموږ به 2 رکعاته دا برابر شي. خو چې کله 2 رکعاته دا پوره شو نو بیا به د هغې نه بعد سلام به وګرځوئ.
او په ناسته باندې به 300 پیرې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا پوره کړئ. چې کله 300 پیرې دا برابر شو خو مخکې وروسته به د دې نه څه وایو 11 پیرې درود ابراهیمي وایو او بیا به د هغې نه بعد پوره 10 منټه دعا کوو. ستاسو څومره مسلې دي دارنګه څومره مقاصد دي څومره خواهشات دي څومره تکالیف مشکلات دي څومره ضروريات دي څومره حاجتونه دي چې سم د الله پاک نه غواړي هغه 10 منټو کې الله پاک ته هر څه ووایه ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي. د کاروبار حواله سره د روزګار حواله سره د غرنګ مزدوري حواله سره ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو ټول ارسه دا پوره کړي. وظیفه ډیره زیاته مختصره ده او ډیره زیاته رقمال له کوشش دا وکړي چې خپل مو کوي او د غرنګي نور مرګرو سره هم شیر کړي. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.